هغه ته تبلیغي نه وایم چې د تبلیغ په جامه کې دنده کوي پیسې راغونډي، هغه ته خانقاه والا صوفي نه وایم چې د دین په جامه کې ګرځي او پیسې راغونډي، هغه ته مولا نه وایم چې د دین په جامه کې ګرځي او چاندې راغونډي. دا د سره مولا او تبلیغي او صوفي او مجاهد نه دی. ها د چاندې انتظام بکی، تاسو به انتظام کوئ، لیکن د هغې دپاره څه اصول. یو عجیبه جمله وایم، امام الانبیاء فرمایل وی 3 کسان زما په ذموارۍ کې دي. الله وی ښه زه تاسو ته یو جمله نه چې په دې دور کې بادشاهي وخت راپاسي او وایي چېرې د ده ذمواري او کفالت ما سره دی، زه به د خوشحالۍ نه مړ یرجي پلان کې وزیر مې ذمهداري اخیسته مړ به نه شم. دا څه کې لرې نه دو که اجي صاحب ما ته ووایي چې کاري صاحب ستا زه ذموار یم، زه به هسې من غټېږم. هلن کې اجي صاحب داسې نه وایي، زه به هسې خوشحاله یم چې جي اجي صاحب ما ته ووایي چې کاري صاحب ستا ذموار یم، ډاډه به یم، هسې به مې زړه ډاډوي. اجي صاحب هسې به مې زړه ډاډوي. توجه شته دې جمله الله وایي ما ستاسو د 3 کسانو ذمهداري اخیستې ده. توجه شته دې جملې ته؟ عجیبه جمله وایم، توجه شته؟ اواز نه راځي، بیا اواز راغلی. الله وی د 3 کسانو ذمہداری ما اغسته ده. نمبر 1 هغه انسان چې دې کور ته ننوځي او په خپل اهل باندې سلام اچي. کور ته ننوځي او السلام علیکم خپل بیبي ته م وایي او مور ته م وایي او خور ته او بچو ته م وایي. بعضې خلک داسې نه وایي لکه د هندوانو بامبړ به کور ته ننوځي او سیریس وي، خپلې کوټې ته به منډې وایي. دا ځان نه پوره مشروط جوړ کړي، هغې کور کې پریشان وي چې په دې سړي څه چل شوی چې دی داسې سیریس دی. بیا کارونه ټول کوي محترم، کارونه به امام الانبیاء بار کول، خو چې کور ته به رادن نه شنو خوله به یې مسکې شو، اواز به یې وکړه، پس په ټولو بیبیانو به یې سلام واچو. نو د هغه نه لوی شخصیت شته په دې دنیا کې شته. نو نبی رسول الله مبارک وفرمایل کم انسان چې په خپل اهل باندې کور ته ننوځي او سلام پې باندې واچي، زما رب جمله وفرمایله د ده د عزت زه ذمهوار یم، عزت زه ورکوم او د ده د رزق برکت زه ذمهوار یم، رزق کې زه برکت اچوم. او نمبر 3 د ده د جنت هم زه ذمهوار یم. شوک سره سبحان الله وایي د ده د جنت. نمبر 1 آسان کار دی که ګران دی محترم؟ سنت واړه دي، سنت با ډیر حقیر نه ګڼي، وړوکې سنت به الله به دې پې مغفرت وکړي. هغه یو بزرګ چا خوب کې ولید وایي بخانه دې څنګه وشوه، ځکه ستا خو ډېر اعمال و، ډېر د دین دپاره ستا ډېر محنتونه او کوشش، وایي په یو شي مې بخانه وشوه. توجه شته؟ په یو شي مې بخانه وشوه. وایي څه شي باندې؟ اواز ټول شوق سره لږ سبحان الله ووایي. مخکې سب کې ناست دی ماشاءالله، خو دا بزرګ سړی دی ماشاءالله، دی وینم سکینه پې نازله شوې ده. بزرګان وایي دا تبلیغیان حضرات وایي سکینه پې راغلې ده. نو مفتي صاحب خبر وي سکینې خور به پې راغلي. سردار علي حقاري صاحب وایي تاسو به اورېدلي که الله دې مغفرت نصیب کړي. شوق سره امین وایي. د هغوی د دین دپاره ډېر خدمات زما سره اخري پروګرام جلسو کې به میلاوېده. د بجلیګر کې اخري زما او د هغه اخري پروګرام عبدالرحمن نومې کس و، د هغه نکاح و د ما هم پکې خطاب و د مفتي صاحب و. ما چې بیان وکړ ما سره چې څوک و هغه هلکان شته که نه اصل ته وي جواب وایي زه چې څنګه مفتي صاحب راننوتو نو خلکو به ورسره ډېر محبت او مینه کوله. یو چغه شوه نری تکبیر چې هغه راغی نو زه راکوز شوم، ما بیان ختم کړ. ما ته وایه که نه چې څنګه رالم په تندي ښکل کړم، ما هم په مخ باندې ښکل، ډېر محبت والا انسان. ما ته وایه که نه مې چې ته رالې مونږ څوک نه اوري، ځکه هغه ډېر مشهور و او زه چا پېژندم، خو به دغه 2 کسانو به پېژندم. وی وایه مې چې ته رالې مونږ څوک اوري؟ وایي نه وایي ته زما نه یو پیره داسې کار وشو چې یو زنانه ده، تاسو یې پېژنئ، په میډیا باندې کنځلې منځلې کوي. څه نوم یې دی؟ چا له نوم ورځي ډېر خاص کنځل کوي. چا له نوم ورځي او جی او بلکل دا پلیته ښځه ده. نو هغې پسې بیان وکړ. نو فاروقي ته راغلی و، زموږ یو ملګری جواد شاه فاروقي و قاري صاحب ته وویل چې دې پسې یو کلیپ جوړ کړه. نو ما ورته مفتي صاحب زه خدای والم تا خو ډن تکاڼې ویشته دی، تا ته خو دارې شوي څه کې اوس مونږ ذلیله کې. ما ته ته ډېر کلاړي وی، ته زما نه سیوا کلاړي، ته ټرینډ پسې ګرځې، هغه به ویوز پسې ټرینډ پسې. مفتي صاحب ډېر خلوص او مینې والو او د دین دپاره ډېر خدمات او ډېر خلک د هغه په وجه باندې په هدایت شوي وو.
دا خو سه منځ کې یو خبر راځي ما خبره کوله چې د دریو کسانو الله وی دنیا کی ذمہ داری او زما په کفالت کې دي. نمبر 1 کم انسان چې کور ته دننه کېږي او سلام اچي. نمبر 2 نبی علیہ السلام فرمای کم انسان چې په وخت مسجد ته راځي مانځله بس دې زما په ذمہ داری او کفالت کې دي. د د رزق برکت ذمہ واری ما اغستې ده او د د عزت او د شهرت ذمہ داری ما سره او د جنت ذمہ داری ما سره ده. او نمبر 3 کم انسان چې مال او جان پریدي او د الله په لار کې اوزي د الله لار کې دغه د علم طلبي که هغه د تبلیغ لاري او که د جهاد لاري هر میدان ته خو چې د دین په لار کې اوته الله وی بس دې زما په ذمہ داری او کفالت کې دي. د ذمہ داری ما سره ده د رزق د برکت ما سره ده د حفاظت ما سره ده او د جنت ذمہ واری ما سره ده. محترم الله دې موږ دې درو افرادو کې راولي امين وایي. نو دا درې څلوېښت کسان دین پسې راووتل خانقاه یې جوړوله وایي اوس خو خانقاهونه ختم شو. خانقاه پیژنې د بزرګان صوفیه چې پکې ناست دي د ذکر مجلس هم کېږي پکې هغې کې پکې مراقبیم کې دلته خانقاه کې به کېده څوک ورته دلته که نه میاشت په میاشت به کېده. زمونږ حضرت صاحب براته ادریس انصاري صاحب بیا د هغې زوی سعید انصاري صاحب نور الله مرقده. تاسو چېرته خانقاهونو ته تللي څوک پکې تللي دي لاس اوچت کړي؟ ها ماشاءالله ماشاءالله. خانقاه چې خانقاه نه پېژنئ محترمو تاسو اواز نه راځي ابې دته خانقاه نه پېژنئ داسې کېده. ابید زمونږ ډېر ښه ملګری دی او زما یې ډېر خدمت وکړو یو سورو دی الله یې د ده په عمر کې برکت واچي شوق سره امین ووایي او الله یې دله یو ښکلې غوندې ناوې عمر کې بیا امین ووایي. ابید ټیک دی که نه او خدای دې ولې د حلالو ډېر مال عمر کې بیا امین ووایي. 40 افراد په دین پسې راووتل نو دوی وی څه کسان به کینو انتظام به کوو خلک جومات ته راځي راټینګو به مجلس ته به کېنو د ذکر مجلس الله الله به کوو بل څه کسب خو زمونږ نشته. او یو کس به د روټۍ په تکل کې اوزي ټول کېناستل څه په کوڅو کې ګرځېدل تبلیغیان حضرات چې ګرځي دا زمونږ د اکابرینو لار ده. ښه محترم تبلیغ زمونږ د اکابرینو کوڅو کې یو پسې ګرځي ور ډبۍ محترمو دا ډېر ګران کار چې څه خپله فایده یې نه او تا ته ور وډبئ چې محترمو جومات ته راشه د دین او د ایمان خبره کېږي او کندې ته به دې راغورځئ د هغې دپاره لږ تیارې وکړه روزه. نو په دې کې مو ته د ډېرو خلکو په دماغو د دوی ځان شرمولې دی ګرځي په دې مالو کې دوی ځان شرمولې دا ډېر غټ خبیث چې دا خبرو کې محترم د هغه تا نه څه ذاتیات او مفاد دي خو ستا د لحد فکر کوي که نه چې تبلیغي ستا دروازې ته ودرېده خو ستا د لحد فکر کوي محترم. یو خانقاه والا چې تا ته اواز وکړي چې الله الله وایه نو تا نه څه غواړي؟ ها زه دا خبره کوم چې کوم خانقاه والا او تبلیغي ستا نه څه غوښتل چې ماله سره که د دین په نامه نو دا تبلیغي او خانقاه والا نه دی محترم. هغه به ابه مستغني بس چې د دین کار کوي هغه به په الله باندې قرآن کې الله فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله وایي چې د دین کار کوي په ما به توکل او بس زه ورله کافي ما. ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. الله وایي زه ستا ټول کارونه اسانوم. ته څه کوې چې انسانانو پسې ګرځې هغه ته تبلیغي نه وایم چې د تبلیغ په جامه کې دنده کوي پیسې راغونډوي. هغه ته خانقاه والا صوفي نه وایم چې د دین په جامه کې ګرځي او پیسې راغونډوي. هغه ته مولا نه وایم چې د دین په جامه کې ګرځي او چاندې راغونډوي. دا د سره مولا او تبلیغي او صوفي او مجاهد نه دی. ها د چاندې انتظام بکی تاسو به انتظام کوئ لیکن د هغې دپاره څه اصول دي تاسو به په دا خپلو سترګو باندې وینئ چې دا سړی د مرکز را لېږلی دی د جومات را لېږلی دی مشرانو را لېږلی دی هغې منتخب کړی دی. جومات ته ضرورت دی مرکز ته ضرورت دی خانقاه ته ضرورت دی بیا ورسره وکړه امداد محترم. خو داسې نه چې خپل جیب کې اچي داسې نه چې خپل جیب کې ما ووې چې د دین په دغه کې اوزي الله وایي د عزت ته زه ذمه وارم انسان نه مه غواړه. 40 کسان راووتل کېناستل الله الله یې کول یو یې ولېږه روټۍ پسې وایي کانا پینم پکار ده کولو وشربون پکار دی د دې نه بغیر خو کار نه کېږي کولو وشربون بغیر کار نه کېږي. یو کس وګرځئ یو غریب ډېر وګرځېده خو ناشنا او چا وظیفه نه ورکوله وایي څوک به نو خلک ته یېرېده نو یو حکیم صاحب و عیسایو کلینیک یې کولو کړی په قطار ورته خلک ناست خو ډېر قابل انسان الله انک لا تهدی من احببته
محبوبه ته نشي کولی او چې زه وغواړم نو هدایت کوم او تصور کې به م نه راځي او زه یو جمله ووایم محترم په خپلو اعمالو به غاویره کېږم نه هر کرت به الله ته عاجزي کې ځکه د اخري چې انسان وفات کیږي او د دې جسد او زمونږ د دې بدن نه روح اوزي تر اخري لمحو پورې به الله ته عاجزي کې څه پته لګي څه تکبر درنه وشي او بې ایمانه لړ شي الله دې م وساتي امین ووایي دې باره کې مې یو خبره کوم وایي دغه عیسائی ته بلا مریضان ناستو دیم پکې قطار کې کېناسته چې د ده نمبر راغی هغه ورې نبض وکته نبض ګوري داسې د موږ صاحب خپله حکیم دی چې ګوري نبض به درله وګورې ته به دا بیماري ده نبض والا حکیمان نشته پخوا علما به چې دارالعلوم دیوبند نه فارغ شو نو ابه حکیم هم د نبض نه معلوموي وایي چې نبض یې وله وکته وایي تا ته خو څه بیماري نشته ته خو وږې لوږه ده درته وایي او که نه جي ډېر قابلو نبض نه معلومو وایي او جي یا وږې یم ورشه خادم ته وي ورشه وایي دله د روټۍ هغه وایي حضرت دا ما ته چې کومه بیماري ده نو ما سره 39 کسانو نورو ته هم دا بیماري ده د لوږې ده یاره جي که هغې د انتظام وکړه نو خو بلا مریضانو ته ناستو خدای انتظام کوي ښه راځئ مخکې دی ورپسې بلا سودا یې وله واغسته جومات ته یې راوړه محترمو کېناست وایي دا کوم ځای وه وایي دا یو عیسائی انسان دی دا یې راوړه وایي ښه موږ سره احسان وکړه تاسو دعا وکړئ لاس اوچت کې لاس یې اوچت کې خدایه موږ سره احسان وکړه د دین په دغه کې راوتي نو خدایه تی مغفرت وکړه په د ایمان په نور باندې منور کړه د عیسائی وایي قسم د دروازه کې مې اورېده چې دی زما په باره کې څه وایي چې زه خو عیسائی یم زما مال قبلوي که نه ما ته ډېرې دعاګانې وکړې او د اور نه وساتلم ګویه چې زما په زړه کې د ایمان نور راننوته د جومات ګیټ باندې راننوتم او کلمه مې وویې مسلمان شم شک سره سبحان الله محترم څوک چې د دین کار کوي همکاري ورسره پک کېناستې ورسره نشي نو رد بد ورپسې مه وایه تا پسې تبلیغي دروازې ته ودرېده چې ملګري یا روریا راځه جومات ته راځه د دین او د ایمان او د یقین خبره کېږي د قبر او د فکر آخرت خبره کېږي راځه نو که نشي تللی ورسره همکاري نشي کولی محترمو په بد نظر ورته مه ګوره په زړه کې ورته د حقارت په نظر باندې مه ګوره قسم دې څه پته لګي هسې ورسره ورروان وی خیر دی جي راځې تر جوماته پورې ورسره لاړ شه خیر دی بیا تې وتښته طریقه مې درته وښوده که نه هسې نه چې بیا وایي چې دا راته کالي صاحب ویلو چې جوماته پورې لاړ شه بیا تې وتښته نو څه پته لګي الله تعالی دونه توفیق